په هیواد کې د وروستیو فتوحاتو په اړه مجاهدینو ته د اعلی قدر امیر المؤمنین توصیه. بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو مجاهدینو ورونو، کشرانو او مشرانو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. وبعد، الله جل جلاله مو کامیاب ولره. دا چې د الله جل جلاله په نصرت سره فتوحات را روان دي، نو ډیر پام به کوئ چې غرور، تکبر، عجب او خودبیني ونه کړئ. په غنیمت کې خیانت درڅخه ونه سي، او چې کوم څوک درته تسلیم سي له هغوی سره ښه چلند کوئ. چې ظلم درڅخه ونه سي. د شرعي امورو پوره پابندي کوئ، تواضع کوئ، له ولس سره ښه چلند کوئ چې چاته تکلیف درڅخه ونه رسیږي. د ولسي تلفاتو د مخنیوي لپاره ډیر کوشش کوئ او د خپلو مشرانو پوره اطاعت کوئ. ورونو، د الله جل جلاله نصرت زموږ سره د شریعت مطهره د نصرت له امله دی. چې موږ د الله پاک د شریعت مطهره نصرت کوو، پر ځان او نورو یې عملي کوو، نو مو الله پاک نصرت کوي. که موږ د شریعت څخه مخالفت وکړ، نو ټولې کامیابۍ به مو په ناکامیو بدلیږي. د شریعت مطهره پوره پابندي او د الله جل جلاله ذکر او دعاګانې مه پرېږدئ، ځکه دا هغه شان دي چې د مجاهدینو د کامیابیو د ثابت ساتلو سره مرسته کوي. خصوصا دغه دعا چې د صحیح ابن ماجه په حدیث مقدس کې ذکر سوې ده: اللهم انی اعوذ بک من الحور بعد الکور. مبارک پوری د دعا په تفسیر کې ویلي دي، یعنی موږ په الله پاک سره پناه غواړو تر اصلاح وروسته د فساد څخه، تر څو اصلاح مو په فساد بدله نسی، او تر اطاعت وروسته له نافرمانۍ څخه، تر څو اطاعت مو په نافرمانی بدل نسی، او تر کمال وروسته له نقصان څخه، تر څو کمال مو په نقصان بدل نسی، او تر کامیابی وروسته له ناکامۍ څخه، تر څو کامیابی مو په ناکامی بدل نسی. والسلام. د افغانستان د اسلامي امارت مشرتابه